حدیث مبارک کې راغلی دی وی په جنت کې با د جنتی زندگی آغاز دا به د قرآن نکیږي ټول جنتیان با جنت ته داخل شي او بیا به دا زندگی د جنت شروع کیږي نو الله به یو لوی سټیج لګولی وي هغه ته مخې ته با دا ټول جنتیان ناس وي او دغه وخت کې الله پاک داود علیه السلام ته بلنه ورکی دعوت ورکی چې ته د سټیج تراشه او دې جنتیانو ته ستا په دې ښکلې آواز باندې تلاوت وکړه داود علیه السلام به د الله نه تپوس کوي پروردګاره څه تلاوت وکړم د زبور که د قرآن رب العالمین به ته فرمایي چې قرآن آخري کتاب دی او د ټولو د پاره محکم کلام دی د قرآن تلاوت وکړه وی داود علیه السلام با په جنتی سټیج باندې تشریف فرمایي او د قرآن تلاوت به شروع کی اوس د داود علیه السلام آواز قرآن ستایلی دی چې دومره ښکلې آواز یې و دا مارغان به م راکوزېدل چار چاپېره دا غرونه په هغې باندې به دا مارغان خاموش ناست و داود علیه السلام دا آواز به داسې کړنګېدو او دغې مارغانو به ترې خوند او مزه اخیسته دومره ښکلې آواز یې و د دې نه وروستو چې داود علیه السلام په جنت کې په جنتی سټیج باندې د الله د حکم مطابق د قرآن تلاوت وکړي دا خو ډېر ښکلی آواز دی جنتیان به حیران شي او په دوی به د وجد اثر راشي دوی به کې به یو سر پیدا شي او خوند او مزه به دوی ته میلو شي او دغه اثر دا به دومره ډیر شي چې دا ټول جنتیان 200 کاله به یو شان په دې اثر کې او داسې خوځي را خوځي ټالۍ به وخي او دوی به دغه شان په خوند او مزه کې مشغول او مصروفي چې 200 کاله په ختمېدو شي او دغه اثر په کمېدو شي نو دغه وخت کې بیا الله رب العالمین جنتیانو ته وایي زما بندیانو د داود علیه السلام آواز ښکلی و واورېده دا جنتیان حیرانی پروردګاره دومره ښکلی آواز موږ چېرته اورېدلی نو ډېر ناشنا او ډېر خشته آواز الله پاک د جنتیانو نه تپوس کوي وی غواړی چې د دې نه ښه آواز درته واورومه وایي جنتیان به وایي چې پروردګاره موږ دغه آواز چېرته نه اورېدلی نو دا د دې نه ښکلی به لا څنګه وي الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته دعوت ورکی جنتی سٹیج تے راوبلی محبوب علیہ السلام زما دے بندیانو تا دے ټولو جنتیانو تا تلاوت وکا پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي پروردگار د ست تلاوت وکم د قران د کم زین شروع وکم ای رب العالمین بو ته فرمای چې د سورته طه او د سورته الیاسین تلاوت د جنتیانو ته په جنتی سټیج باندې وکا پیغمبر علیہ السلام به تلاوت شروع کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما ته په جنت کې د داوود علیہ السلام نه او یا چند زیات خپل आवाज الله راکی داود علیہ السلام د आवाज نه او یا چند خپل आवाज به ما ته ملو شي نو حضور علیہ السلام به د سورته طه او د سورته یاسین تلاوت شروع کی وی پدې کې دومره خوند او مذهب جنتیانو ته ملو شي چې پدې جنتیانو به د وجد کیفیت او اثر راشي او دا اثر به تر 500 کالو پورې وي دا جنتیان به رو خوځي ټاله او جوټه به وخی او دغه आवाज نه به خوند نخلی په دماغ او په غوګونو کې به هغه आवाज مبارک تاویږي وی چې 500 کال په جنت کې تیر شي نو دې جنتیانو نه دغه اثر په کمیدو شي
रब العالمین ته نه تپوس کوي دا आवाज څنګه قرآن موریدو وای جنتیان بټول په یو आवाज وای پروردگار دوم رخل आवाज چې د دین باندې بلا وی او کبنوی ډیر خل आवाज الله رب العالمین ته نه تپوس کوي د دین خل تلاوت د تورم جنتیان وی چې پروردگار دغه خو انتها و د دین اخوا بیا به نور سوي د دین مملاخ خل आवाज او تلاوت وی رب العالمین د جنتیانو ته حکم کی تاسو خاموش زدر ته د خپل کلام تلاوت په خپل اورما بیا به الله رب العالمین زمون قرآن کې سورۃ الرحمن د دې تلاوت شروع کی الله رب العالمین خپل کلام په خپل اوللی او دا ټول جنتیان به اوري او په دوی به داسې یو اثر شروع شي چې د جنت د همیشه زندګۍ پورې دغه د خوند او د مزه د حلاوت او د لذت ډک اثر به وي دوی به په دغه موج مسته کې مشغولی او دغه سره به د جنتی زندگی آغاز او شروع وشي د هر ادارې او د هر محتم بشان کار آغاز د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي نو د جنتی زندگی آغاز هم د قرآن پاک د تلاوت نه وشو اوس به جنتیان په جنت کې ګرځي خوند او مزه به اخلي मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।